السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې په یوې جلسې کې یو تن په خپل تقریر کې ویلي وو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د سلسلې او په نورو مسلمانانو کې صرف دومره قدر فرق دی چې هغوی د حضرت عیسی علیه السلام ژوندی په اسمان باندې تلل تسلیموي او موږ یقین لرو چې هغوی وفات شوي دي. دې نه علاوه بل یو داسې امر نشته چې زمونږ او د هغوی ترمنځ د اختلاف قابل وي. په دې خبره چونکې نور ډېرې خبرې او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد نه واضح کېدو، نو ځکه حضرت مسیح موعود علیه السلام باوجود له دې چې د هغوی طبیعت خراب و، هغه ورځ د دغه خبرې نوټس واخیستو چې صرف همدومره فرق نه دی. او بیا په 28 دسمبر کال 1905 هغوی په خپله د دغه خبرې وضاحت لپاره یو تقریر فرمایلی وو چې پکې هغوی فرمایلی وو چې زما د بعثت مقصد صرف همدومره شان فرق ظاهرول نه دی. دومره شان خبرې لپاره، دومره وړوکي کار لپاره خدای پاک ته دا سلسله قائمولو ضرورت نه وو، بلکې نور ډېرې خبرې هغوی بیا بیان فرمایلی وې. او د وفات مسیح کې دا هغوی فرمایلی وو چې ټیک ده، دا یو فرق دی. خو بیا هغوی فرمایلی وو چې د مسلمانانو عملی حالت هم ډېر خراب شوی وو، او بیا دې باره کې هغوی په تفصیل فرمایلی وو. دغو عملی حالتونو باره کې چې کومې خبرې هغوی بیان فرمایلی وې، چې کومې د مسلمانانو د زوال سبب جوړیږي لګیا دي، او چې د کوم اصلاح لپاره خدای پاک هغوی رالیږلي دي، نو په هغوی کې یو د دروغو نه بچ کېدل او د رښتیاو قیام دی. او هغوی جومات ته نصیحت کړی دی په دغه حواله چې خپل د رښتیا معیارونه، د خپل رښتونولۍ معیارونه اوچت کړي، او په ځان کې او په پردو کې دا فرق ښکاره کوي، او بیا صرف ایمان راوړل او د هغوی بعثت رښتونی منل دا نه پکارېږي. د هغوی په لفظونو کې به زه دا خبرې تاسو ته وړاندې کړم. که مونږ کې هر یو تن په انصاف خپل جاج واخلي، نو ډېر پکې داسې دي چې په خپله به خبر شي چې د کم
معیار ترلاسه کولو طرف ته جماعت ته پام کول پکار دی چې د کم طرف ته حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ پام ګرځولی دی نو هغه معیارونه نشته. خدای پاک په قرآن شریف کې هم خدای پاک د حقیقي مؤمنانو دغه نشاني ښودلې ده چې لا یشهدون الزور، چې هغوی د دروغو ګواهي نه ورکوي. بیا د شرک او د دروغو باره کې ویلي دي چې دوی نه ځان ساتي. دا یو ځای بیان کړي دي، شرک او دروغ، یعنی د دروغو ګناه هم لکه د شرک په شان ده. خدای پاک په قرآن کې چې کوم لفظ استعمال کړی دی هغه لکه څنګه چې ما وویل د زور لفظ دی چې معنی دا دي دروغ، غلط بیانی، غلطه گواهی، د خدای پاک شریک ګرځول، داسې مجلسونه یا داسې ځایونه چېرته چې دروغ عام ویل کېږي، همدغه شان د سندرو د ټنګ ټکور مجلسونه، فضولیاتو د غلط بیانو مجلسونه، یا دا هر څه د زور په معنو کې راځي. نو مؤمنان هغه دي، د خدای پاک بندگان هغه دي چې دروغ نه وایي. داسې ځایونو ته نه ځي چېرته چې د فضولیاتو او د دروغجنو مجلسونه ګرم وي. هغوی د خدای پاک شریکان نه جوړوي او نه داسې ځایونو ته ځي چېرته چې مشرکانه کارونه کېږي لګیا یې، او بیا هغوی هېچېرې هم د دروغو ګواهي نه ورکوي. نو که زموږ هر تن دغه شان د دروغو نه ځان ساتي نو یو داسې بدلون هغه په ځان کې پیدا کولی شي چې انسان حقیقي مؤمن جوړوي. بهرحال اوس به زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خطاب هغه برخه وړاندې کړم چې په کم کې هغوی د دروغو باره کې فرمایلی دي. حضرت لیت المسیح فرمایي چې دا خبره په غور واورئ، او نن هم هغوی فرمایي چې مونږ کې ډېر خلک داسې دي او یو لوی شمېر د داسې خلکو دی چې هغوی په دې باندې غور کولو حاجت لري. د مسلمانانو د خرابېدو او د هغوی کې د تفریقې وجه حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایي، او فرمایي چې په مسلمانانو کې د اندرونی تفریقې وجه عمده د دنیا مینه ده. ذکر روانو د دنیا د مینې، نو دغه په تسلسل کې هغوی فرمایي چې عمده دنیا مینه په مسلمانانو کې د تفریقې سبب ده. ځکه چې که صرف د خدای پاک رضا د دوی مخې ته وي نو په اسانۍ دوی پوهېدی شو چې د فلانۍ فرقې اصولونه زیات صفا دي، نو هغه به بیا قبول کړی وي او یو شوي به وو. اوس چې د دنیا د مینې د لاسه دا خرابي پیدا کېږي لګیا ده، نو داسې خلکو ته څنګه مسلمانان ویل کېدی شي چې د دوی قدم هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم نه دی. فرمایي چې خدای پاک خو فرمایلی وو چې کل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله، یعنی که تاسو خدای پاک سره مینه کوئ نو زما اتباع کوئ بیا، او خدای پاک به تاسو سره ملګری شي. نو اوس د خدای پاک د دغه مینې په ځای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع په ځای د دنیا مینه مقدمه کړی شوې ده. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام دلته سوال پورته کوي چې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده چې دین پرېږدي او دنیا کې ډوب شي؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیادار وو؟ آیا هغوی سود اخیستو؟ آیا هغوی د فرایضو او د خدای پاک احکامات پوره کولو کې غفلت کولو؟ نعوذ بالله هغوی کې نفاق وو، چاپلوسي وه،
مداهنه یعنی او هغوی آیا دنیا په دین مقدم لرلو؟ غور وکړئ چې اتباع خدای چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شئ. هغوی خو دین په دنیا مقدم لرلو، دنیا په دین مقدم نه لرله. او فرمایي چې د هغوی په نقش قدم روان شئ نو بیا به ګورئ چې خدای پاک څنګه فضلونه په تاسو باندې کوي. صحابه عمده طریقه خپله کړې وه او بیا وګورئ چې خدای پاک هغوی د کم ځای تر کم ځای پورې ورسول. هغوی دنیا له لته ورکړې وه او بیخي د دنیا د مینې نه بیل شوي وو. په خپلو خواهشاتو هغوی یو مرګ وارد کړی وو. اوس تاسو د خپل حالت هغوی سره مقابله وکړئ او لږ وګورئ. آیا تاسو د هغوی په قدم یئ؟ افسوس چې دا وخت خلک نه پوهېږي چې خدای پاک هغوی نه څه غواړي. ډېر بچي ورکړي دي. فرمایي چې څوک فرمایي چې یو تن عدالت ته لاړ شي نو هلته په دوانې باندې د دروغو ګواهي ورکولو کې هغه هیڅ شرم و حیا نه لري. آیا وکیلان قسم خوړی شي دا ویلی شي چې هغوی ټول ګواهان رښتونی پیش کوي؟ بیا حضرت خلیفة المسیح ثانی د حضرت مرزا سلطان احمد صاحب په حواله یوه واقعه بیانه کړې ده. هغوی مجسټریټ وو. هغوی وایي چې یو ځل ماله یو داسې تن راغو چې ما پیژندو. د هغه تاریخ و او د ګواهانو پیشي به کېده. نو هغه ماته وویل چې ماله بل تاریخ راکړي ځکه چې زما ګواهان نه دي حاضر شوي. نو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب هغه ته په ټوکو کې وویل چې ما خو ته ډېر هوښیار ګڼلې خو ته خو ډېر کم عقل راوختې. ګواهان به ته کوم ځای نه راوړې؟ بهر لاړ شي چې له روپۍ یا تانې ورکړه نو بس ستا ګواه به شي. نو هغه تن بهر لاړ او لږ ساعت پس 2-3 کسان ځان سره راوسته د ګواهانو په تور. او حضرت مرزا سلطان احمد صاحب چې په هغو ګواهانو به جرا کوله نو په هغه ګواه به چې جرا کوله نو هغه به جواب کې ورته وي چې ما کتلی وو چې دا داسې واقع شوی وه. نو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب وایي چې ما په زړه کې خندل بلکې همدغه په مخ کې مې خندل چې زما په وینا دا تن بهر تللی دی او بهر نه دا ګواه راوستی دی او دا ګواه څومره په صفای زما مخې ته دروغ ویل لګیا دی او د خدای قسم هم پې خوري لګیا دی او قرآن په لاس کې نیولی دی او دروغ وایي. نو چې هغه چې ګواهي ورکړه نو ما هغه ته ومویل چې ته شرمېږې نه چې قرآن دې په لاس کې نیولی دی او په قرآن دا ګواهي ورکوي لګي او زما مخې ته دا سړی تللی دی او ته یې راوستی. نو دا د ګواهانو حال دی نن سبا. او حضور فرمایي چې نن سبا هم همدا حل دی. او د جومات په مقدمو کې خو د جومات خلاف چې کومې مقدمې نو هغې کې خو په خاص طور موږ ته اکثر همدا ښکاري چې ډېر خلک وي که مجرم نه وي نو هغوی وړاندې شي ګواه جوړ شي او په مقدمه کې وړاندې شي. نو بهرحال فرمایي چې نن سبا د دنیا حالت ډېر نازک شوی دی چې په کم اړخ او په کم رنګ هم چې ګوري نو د دروغو ګواهان جوړ کړی شي او د دروغو مقدمې کول خو څه خبره نه ده. د دروغو سندونه هم جوړ کړی شي. سرکاري افسر له پیسې ورکړي او د دروغو سندونه هم جوړ شي او څه امر چې څوک بیانوي نو د رښتیاو نه به ځان بچ کوي یعنی د رښتیاو نه به لرې ځان ساتي. او حضور فرمایي چې نن سبا خو دا حالت د مخکې نه زیات شوی دی. او حضرت مسیح اسلام فرمایي چې اوس کم خلک چې د دغه سلسلې ضرورت باندې نه پوهېږي نو هغوی نه د څوک تپوس وکړي چې آیا همدا هغه دین چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی و. د سلسلې په ضرورت باره کې هغوی دغه اخلاق وړاندې کړه او دا یې وویل چې صرف دا ویل چې مسیح په اسمان نه دی او په ځمکه کې وفات شوی وو او چې کوم به راتلو هغه راغلی دی دا به کافي وي. نو داسې نه ده بلکې دا اخلاق او اعلی اخلاق دي
چې قایمول به پکار وي. دې لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام خدای پاک مبعوث فرمایلی وو. فرمایي چې خدای پاک خو دروغو ته نجاست ویلی وو چې دې نه ځان ساتئ، دې نه پرهیز کوئ. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بت پرستی سره دا دروغ یو ځای کړي وو. فرمایي چې څنګه چې یو کمعقل انسان خدای پاک پرېږدي او یو کاڼي ته سر ټیټوي، همداسې هغه صدق او راستي پرېږدي او د خپل مطلب لپاره د دروغو نه بت جوړ کړي. همدغه وجه ده چې خدای پاک دا بت پرستی سره یو ځای کړی دی او دې له دې سره نسبت ورکړی دی لکه څنګه چې یو بت پرست بت نه نجات غواړي، نو دروغجن هم د خپل طرف نه بت جوړ کړي او دا ګڼي چې دغه بت په ذریعه به نجات وشي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې څومره خرابي راغلی ده چې که دا ورته ویلی شي چې ولې بت پرستان کېږئ، دا نجاست پرېږدي، نو وایي چې څنګه یې پرېږدو، د دې نه بغیر ګزاره نشي کېدی. دې نه لویه بدقسمتي به نور څه وي چې دوی په دروغو باندې خپل مدار ګڼي. خو زه تاسو ته وایي چې یقین تاسو له در کوم چې آخر رښتیا کامیابیږي. بلایي او ښېګړه او فتح همدې کې ده. بیا وی خپله یوه واقعه بیان فرمایي حضرت مسیح اسلام چې څه 28 کاله تېر شوي دي یا کېدای شي چې دې نه هم زیاته موده تېره شوې وي چې دغه عاجز د اسلام په تایید کې د آریاو په مقابله کې یو عیسائی وکیلو چې رولیارامن نامه وه او امرتسر کې اوسېدو، د هغه په مطبعه کې د هغه یو اخبار به هم راوتو، نو د هغه مطبعې ته یو مضمون د چاپ لپاره د یو پیکټ په شکل کې یو داسې پیکټ چې دواړو اړخونو نه کولاو و، هغه مې ورله لېږلی و. اوس دا واقع حضور فرمایي چې زموږ ډېرو خلکو به اورېدلی وي او بیانو به هم، خو صرف بیانې عمل ځینې پکې نه کوي لګي. نو فرمایي چې په دغه پیکټ کې مې یو خط میښی و او چونکې د خط الفاظ داسې و چې د اسلام تایید او د نورو مذهبونو د بطلان طرف ته پکې اشاره وه او د مضمون چاپ کولو تاکید هم پکې و، نو ځکه هغه عیسائی د مذهب مخالفت په وجه راوپارېدو او هغه له اتفاقاً د دشمنانه حملې دا موقع داسې ترلاسه شوه چې په یو پیکټ کې بیل خط ایښودل د قانون په لحاظ یو جرم و او حضرت مسیح اسلام فرمایي چې دې قانون نه دا عاجز بیخي خبر نه و او د داسې جرم سزا د ډاک د قوانینو له رویه 1500 جرمانه یا د 6 میاشتو قید و. نو وی چې هغه عیسائی چې کوم و نو هغه د ډاک افسران خبر کو په دغه عاجزې په ما مقدمه جوړه کا او دې نه مخکې چې زه د مقدمې نه خبر شوی په خوب کې خدای پاک په ما دا ظاهره کړه چې رولیارام وکیل یو مار زما چیچلو لپاره مال را لېږلی دی او ما هغه لکه د کب سور کو واپس مې ورلېږلو. نو حضرت صاحب فرمایي چې دا دغه خبرې طرف ته اشاره وه چې آخر هغه مقدمه چې څنګه په عدالت کې د هغې فیصله وشوه نو هغه به یو داسې نظیر وي چې د وکیلانو بیا پکارېدی شي. نو حضور فرمایي چې په دغه جرم کې زه د ګورداسپور د ضلع صدر ته راوښتی شوم او چې د کومو وکیلانو سره هم د مقدمې لپاره مشوره وکړې شوه نو هغوی هم دا مشوره راکړه چې د دروغو په ځای د دروغو نه علاوه اوس بله یو لاره هم نشته او دا صلاح هغوی راکړه چې داسې اظهار دې وکړی شي چې موږ په پیکټ کې هغه خط نه و ایښی او دا رولیاران به پخپله پکې ایښي وي او د تسلی په طور دا هم راته ووایي چې داسې بیان چې ورکړی شي نو په شهادت به بیا فیصله کېږي او 3 د دروغو ګواهان به راولو نو داسې به بریت وشي. یعنې وکیلانو حضرت مسیح موعود علیه السلام له دا مشوره ورکوله چې د دروغو ګواهان وړاندې کړي. ګینې وکیلانو بیا دا وی چې که داسې ونه شو نو مقدمه بیا سخته ګرانه ده او بل هېڅ طریقه د رهایي نشته. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ما هغوی ټولو له دا جواب ورکړو چې زه به په هېڅ حال کې هم
راستي نه پرېښودل غواړم چې څه چې کېږي هغه دې وشي. نو وایي چې بیا هم هغه ورځ یا هغې نه په بله ورځ زه د یو پیرنګي په عدالت کې پیش شوم او زما په مقابله کې د ډاکخانه جاتو افسر د سرکاري مدعي په طور حاضر وو. نو هغه وخت د عدالت حاکم په خپل لاس زما اظهار ولیکل او ټولو نه مخکې مانه دا سوال وکړو چې آیا دا خط تا په خپله په پیکټ کې ایښی و او دا خط او دا پیکټ ستا دی؟ نو ما ورته د هېڅ قسمه توقف نه بغیر جواب ورکړو چې او دا هم زما خط دی هم زما پیکټ دی او ما دا خط په پیکټ کې دننه ایښی او لیږلی مې و. خو ما د حکومت د محصول د زیان لپاره د بدنیتانه دا کار نه و کړی، بلکې ما دا خط د دغه مضمون نه بیل نه ګڼلو او نه مې پکې څه ذاتي څه خبره کړې ده. نو دا خبره چې هغه انګریز واورېده نو خدای پاک د هغه زړه زما طرف ته راواړولو او زما په مقابله هغه د ډاکخانه جاتو افسر ډېر شور جوړ کړو، اوږد تقریرونه په انګریزي کې وکړو چې زه پرې نه پوهېدم، خو دومره پوهېدم چې هغه د هر تقریر د هغه هر تقریر نه پس به هغه حاکم په انګریزي کې نو ویلو د هغه ټولې خبرې به رد کړې. آخر هغه مدعي افسر چې خپل ټول وجوهات وړاندې کړل او د خپل زړه بخارات یې راوباسل، نو حاکم د فیصله لیکلو طرف ته توجه وکړه او شاید چې یوه کرښه یا یوه نیمه کرښه به یې لیکلې او ما ته وویل چې ښه اوس ستاسو لپاره رخصت دی. او دا چې ما واورېدل نو زه د عدالت د کمرې نه بهر شوم او د خپل د حقیقي محسن شکر مې وکړو چې د یو پیرنګي افسر په مقابله کې مالفته وبخله. او زه ښه خبر یم چې هغه وخت د رښتیاو له برکته خدای پاک د هغه بلا نه زه خلاص کړی وم. ما مخکې نه دا خوب لیدلی و چې یو تن دی چې زما د ټوپۍ کوزولو لپاره لاس ووهلو او زه ورته یم چې دا څه کوې لګې؟ نو بیا هغه ټوپۍ هم زما په سر پرېږدي او وایي چې خیر دی خیر دی. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زه څنګه دا ووایم چې د دروغو نه بغیر ګزاره نشته؟ داسې خبرې بیخي بېهودګي وي. رښتیا خو دا دی چې د رښتیاو نه بغیر ګزاره نه وي. زه خو چې کله م خپله دا واقع یادوم نو یو خوند راته میلاویږي. دا د ډاکخانې واقعه د عدالت فرمایي چې زه چې کله دا واقع یادوم نو یو خوند راته میلاویږي چې خدای پاک مې خپل کو نو هغه هم بیا زما رعایت وساتلو او داسې رعایت و چې د یو نشان په طور و. من یتوکل علی الله فهو حسبه. څوک چې مکمل توکل په خدای پاک لري نو خدای پاک هغه لپاره کافي شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې دا یقینا یاد لرئ چې د دروغ په شان منحوس څیز بل نشته. عام طور باندې دنیادار خلک دا وایي چې څوک چې رښتیا وایي هغې ګیر شي، خو زه څنګه په دې باور وکړم؟ په ما 2 مقدمې شوې وې او د خدای پاک په فضل په یوې کې هم یو لفظ د دروغ لیکلو ضرورت ماته چېرته پیښ نه شو. نو څوک دې ووایي چې چېرته په یو کې هم خدای پاک مله شکست راکړو؟ خدای پاک خو په خپله د رښتیاو حامی او مددګار دی. داسې نه کېدی چې هغه رازباز له سزا ورکړي. که داسې وي نو یو تن بیا په دنیا کې د رښتیا ویلو جرأت نه کولی او په خدای پاک اعتقاد به ختم شوی وي او رازباز خو به هم په ژوندانه مړه وي. بیا وی فرمایي چې اصل خبره دا ده چې په رښتیاو چې کم خلک سزا چاته ملاویږي نو هغه د هغوی د رښتیاو په وجه نه وي، بلکې که سزا ورته ملاوه شوې وي نو هغه د هغوی د ځینو مخفي بدکارو په وجه وي. کم نور ګناهونه چې هغوی کړي وي او پټ وي د هغوی سزا وي، هغه یا د څه بل څه د روغ وي د هغوی د هغې سزا وي. د خدای پاک سره خو د هغوی د بدو او د شرارتونو یوه سلسله وي، د هغوی ډېرې خطاګانې وي، ډېر د هغوی خطاونه وي او د یو نه یو سزا هغوی ته بیا ترلاسه شي. فرمایي چې دې نه پس هغوی بیانوي چې څنګه موږ دنیا کې هم ګورو چې یو وړه شان خبره وي خو د هغې سزا ډېره لویه میلاویږي لګي. یوه واقعه وی بیان فرمایي چې زما یو استاد و ګل علي شاه صاحب د بټالي اوسېدونکي وو. هغوی به د شیرسنګ زوی پرتاپ سنګ ته هم سبق ښودلو. نو هغوی بیانول چې یو ځل شیرسنګ خپل باورچي صرف په دې ډېر زیات وهلو چې په کټوۍ کې مالګه مرچکي زیات شوي وو.
نو چونکې د هغوی د استاد ګل علي شاه صاحب ډېر ساده مزاج لرلو نو هغوی ورته وویل چې دا خو تاسو ډېر ظلم وکړو چې صرف چې کټوۍ کې مالګه زیاته شوې ده نو دام دومره ووالو. نو په دې شعر څنګه ورته وویل چې مولوي صاحب خبر نه دی چې د زما 100 چیلي خوړلې دي. نو همدغه شان انسان د بدکارو یوه ذخیره وي او په یوه موقع بیا هغه ونیول شي او سزا ورته ورکړی شي. فرمایي چې کم تن رښتیا خپل کی نو دا کېدی نشي چې هغه ذلیل شي ځکه چې هغه د خدای پاک په حفاظت کې وي او د خدای پاک د حفاظت په شان محفوظه قلا او حصار بل نشته دی خو نیمګړې خبره فایده نشي رسولی. څوک دا ویلی شي چې که څوک تږي وي تنده لري نو صرف یوه قطره اوبه وڅښلو باندې به د هغې کفایت وشي یا که څوک ډېر اوږي وي نو صرف یوه دانه یا یوه نوړی چې وخوري نو موړ به شي. بلکل نه، تر څو چې پوره موړ نه شي او روټۍ ونه خوري نو تسلي به نه کېږي. همدغه شان چې تر څو چې اعمال کې کمال نه وي نو هغه ثمرات او نتایج نه پیدا کېږي چې کم پیدا کېدل پکار دي. ناقص اعمال خدای پاک نشي خوشحالولی او نه هغه بابرکته کېدی شي. همدا د خدای پاک لفظ دی چې زما د مرضۍ مطابق به اعمال کوئ نو بیا به برکت درکوم. بیا فرمایي چې دا خبرې دنیاداره خلک په خپله جوړې کړي چې د دروغو د فریب نه بغیر گزاره نشته. څوک وایي چې فلاني تن په مقدمې کې رښتیا ویلي و نو ځکه تر 4 کالو پورې ونیول شو. زه به بیا وایم چې دا ټولې خیالي خبرې دي چې د معرفت د معدومۍ نه پیدا کېږي. فرمایي چې کسبې کمال کن کې عزیزې جهان شوي یعنی کمال ترلاسه کوي چې د دنیا نازولی شي. دا خپلې کمزورۍ وي د انسان چې په انسان باندې دروغونه وایي. که د نیکۍ طرف ته د انسان توجه وي او په هغې کې د مخکې تلو هغه کوشش کوي په خدای پاک باندې انسان توکل لري نو بیا دا سزاګانې داسې نه ملاویږي. فرمایي دا د نقص نتیجه وي د خپلو کمزورو چې کم نقص د هغې په نتیجه کې دا سزاګانې ورکړی کېږي. کمال داسې ثمرات نه پیدا کوي. که یو تن د خمتا په صادر کې سټانکه ولګوي نو هغه دا نشي ویلی چې ډېر لوی دا درزي شو او ضروري نه چې هغه به د اعلی درجې ریشمي کپړې به ګنډلی شي او که داسې کپړې هغې له ورکړی شي نو نتیجه به همدا وي چې هغه به هغه بربادي کړي. نو فرمایي چې همداسې یوه نیکي چې پکې ګند ګډ شوي وي نو د هېڅ کار نه وي. د خدای پاک مخې ته د هغې هېڅ قدر نه وي. خدا خلک بیا هم په هغې باندې ویاړېږي او د هغې په ذریعه نجات غواړي. که اخلاص وي نو خدای پاک یوه ذره هم د چا د نیکۍ نه ضایع کوي. هغو په خپله دا فرمایلي دي چې من یعمل مثقال ذرة خیرا یره. چا چې ذره شان نیکي به هم کړې وي هغه به د هغې نتیجه وګوري او د هغې میوه به بیا مومي. فرمایي چې بیا څه وجه ده چې دومره نیکۍ انسان کې بیا هم ورته څه میوه نه ترلاسه کېږي. د دې وجه دا وي چې اخلاص پکې نه وي. د اعمالو لپاره اخلاص شرط دی لکه څنګه چې فرمایي چې مخلصین له الدین. دا اخلاص په هغه خلکو کې وي چې کم ابدال دي دین د الله لپاره خالص کوي. خدا پاک فرمایي. نو اوس دا ټولې هغه خبرې دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دي او ډېر په درد هغوی بیان فرمایلی دي. او لکه څنګه چې ما ووی چې په دغه حواله هغوی بیان فرمایلی دي چې د حضرت عیسی علیه السلام د اسمان نه د راتګ یا د نه راتلو عقیدې نه زیاته اهمه دا خبره ده چې ځان د شرک نه بیخي صفا کوي او خپل عملي حالتونه داسې کوي چې د شرک پکې شایبه هم نه وي. رښتینولي قایمه کوي او د دروغو نه نفرت کوي. اوس هر احمدي ته پکار ده چې دا خبرې د ځان ته وړاندې ساتي او خپل جاج دې واخلي. مثلا ځینې خبرې داسې دي چې زه به بیان کړم مقدمې دي نو دا جاج واخلي چې په مقدمو کې مونږ غلط بیانای نه خو کار نه اخلو. بیا په کاروبارونو کې د منافع له خاطره غلط بیانای نه خو کار نه اخلو لګیا یو. بیا رشتې کولو په وخت خو غلط بیانې نه کوو لګیا یو. آیا
په هر طریقه د قول سدید نه کار اخلو لګیا یو د الګ او د جنې باره کې ټول معلومات ورکو حکومت نه وظیفې خورو لپاره د دروغو سهاره خو نه اخلو لګیا یو دې باره کې خو ډېر خلکو باره کې منفي تاثر موجود دی چې هغوی خپله ګټه پټوي او د حکومت نه وظیفې اخلي او په دغه وجه بیا هغوی محصولات هم نه ورکوي دلته هم ټکس پټېږي نو موږ ته دا یاد ساتل پکار دي چې اوس چې کوم د دنیا عمومي معاشي حالات دي نو هر حکومت د مسلو ښکار کېږي لګیا دی یا شوی دی او یا که شوی نه دی نو شي به نو ځکه اوس حکومتونه په جوړتیا کې د حقیقت د ځان خبرولو کوشش کوي او کوي لګیا دي نو که د حکومت مخې ته څه غلطه معامله راغله نو که په دې هغه تن لم کوم مشکلات پیدا کېږي نو ورسره به د احمدیت د بدنامۍ به هم دا سبب جوړېږي که دا پته ولګېده چې داسې تن احمدي دی نو څوک چې په دې لحاظ څه قسم هم غلط بیانۍ نه کار اخلي لګیا دي نو هغوی د دنیاوي فایدې ته نه ګوري په لږې کې د ګزارو کې دروغو نه د ځان ساتي او د خدای پاک د راضي کولو کوشش کوي بیا د اسایلم معاملات دي په هغې کې هم خپل جاج واخلي چې د غلط بیانۍ نه خو کار نه اخلي لګیا یې یقینا چې وکیلان دې ته خلک مجبوروي او همیشه راسې د وکیلانو هم دا طریقې ده لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلي وو هغوی ته یې ویلي وو چې دروغ ووایي او د دروغو ګواهان وړاندې کوي همدغه شان عهدهداران دې هم خپل جاج واخلي چې آیا هغوی په خپلو ریپورټونو کې خو غلط بیاني نه کوي لګیا دي یا څه داسې خبره خو پکې نه پرېږدي چې اهمه ده ځینې وخت که دروغ نه ویلي کېږي لکه څنګه چې ما مخکې یو ځل په یوې خطبې کې ویلي وو چې که په پوره طور د قول سدید نه کار وانه خستی شي نو دا هم یوه غلطه خبره ده کارونه په تقوا سرته رسول پکار دی ډېر په جوړتیا کې د معاملاتو د کتو ضرورت وي هر چاته پکار ده چې د خپلو مفاداتو نه د بهر روزي د خپلو اناونو نه د بهر روزي او د خدای پاک ویره د خپل وړاندې ساتي او خپل کارونه د سرته رسوي همدغه شان خپل ټول معاملات سرته رسول پکار دي که دا هر څه نه دي نو لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې دا هر څه د دنیا د مینې اظهار دی او دا د دنیا مینه لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې د تفریقې طرف ته بیایي او تفریقه بیا ظاهره ده چې په تفریقې کې د جماعت یووالی بیا قائم نه پاتې کېږي او کم از کم په دې معاشره کې په حلقې کې یوه فتنه پیدا شي او هغه یووالی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام پیدا کولو له راغلی و هغه ختم شي د دنیا د مینې د لاسه دا نورې فرقې جوړې شوې وي نو هغه شان به بیا یوه فرقه جوړه شي نو یوې بدۍ نه بیا نورې بدۍ پیدا کېږي لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې د بدو بیا ماشومان مسلسل داسې پیدا کېږي بچي پیدا کېږي نو چې مونږ احمدیان یو نو احمدي کېدو نه پس په مونږ ډېرې ذمهوارۍ راځي چې مونږ ته خپل وړاندې ساتل پکار دی حقیقي احمدي خو هغه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اصول باندې د روانېدو کوشش کوي او خدای پاک ته د ځان سپارلو کوشش کوي حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې هم په دغه تسلسل کې چې کوم ما وروسته بیان کو فرمایي چې دا ښه یاد ساتئ چې کوم تن چې ځان خدای ته وسپاري کم تن چې د خدای شي نو بیا خدای د هغه شي او خدای پاک د چا په دوکه کې نه راځي که څوک دا غواړي چې په ریاکارۍ او په فریب به خدای پاک وټګما نو دا
حماقت د نادانی ده. داسې تن په خپله دوکه خوري لګیا دی. د دنیا ښایست، د دنیا مینه د ټولو خطاکارو جرړه ده. په دې کې انسان وړون شي او د انسانیت نه بهر وځي او نه پوهېږي چې ما زه څه کوم لګیا یم او ما ته څه کول پکار وو. چې یو هوښیار انسان د چا په دوکه کې نشي راتلی، نو بیا خدای پاک څنګه څوک دوکه کولی شي؟ خو د داسې بدو کارونو جرړه د دنیا مینه ده. او د ټولو نه لویه ګناه چې دا وخت مسلمانان تباه کړي دي او چې په کم کې دي مبتلا دي، هغه هم دا د دنیا مینه ده. په ویښه، په خوب کې، په ناسته پاسته، په ګرځېدو، هر وخت خلک هم په دغه غم کې ګیر وي او د مرګ په قبر او د قبر نه وخت او د لحاظ او خیال هم دوی نه لري. که دا خلک هم داسې د خدای پاک نه وېرېدي او د دین لپاره هم داسې غم لرلی، نو ډېره فایده به ترلاسه کړې وي. فرمایي چې سعدي وایي، د فارسی شاعر دی، چې گر وزیر از خدا بترسیدی، چې کاش وزیر د خدای نه وېرېدی. نوکران خپلې لږې شیان نوکرۍ لپاره په کار کې څنګه چاک شي، خو چې د مونځ وخت راشي نو لږې یخې وچې وګوري نو دنه پاتې شي. داسې خبرې ولې پیدا کېږي؟ دې لپاره چې د خدای پاک عظمت یې په زړه کې نه وي. که د خدای پاک لږ عظمت یې په زړه کې وي او د مرګ خیال او یقین ورته وي، نو ټوله ناراستي به ختمه شوې وي، ټول غفلت به ختم شوی وي. نو ځکه د خدای پاک عظمت په زړه کې ساتل پکار دی او همیشه هغې نه وېرېدل پکار دی. د هغه ګرفت خطرناک وي. هغه چې شمپوشي کوي او معاف کوي هم، خو چې څوک راونیسي نو بیا ډېر سخت رانیسي. ان تر دې چې لا یخاف عقباها، بیا د دې پروا هغه نه کوي چې دې نه وروسته به د خلکو بیا څه حل وي. د دې برخلاف چې کوم خلک د خدای پاک نه وېرېږي او د هغه عظمت زړه کې ځای ورکوي، نو خدای پاک بیا هغوی له عزت ورکوي او پخپله د هغوی لپاره پخپله د هغوی حفاظت کوي. په حدیث کې دا راغلی دی چې من کان لله کان الله له، یعنې کوم تن چې د خدای شي نو بیا خدای د هغه شي. خو افسوس دا دی چې کم خلک چې دې طرف ته پام کوي هم او د خدای پاک طرف ته راتلل غواړي، نو اکثر په هغوی کې هم دا غواړي چې په لاس کې دی شړشم زرغون کې. هغوی دا په دې نه پوهېږي چې د دین په کارونو کې څومره صبر او د حوصلې ضرورت وي. او تعجب خدا دی چې هغه دنیا چې د کومه لپاره دوی شپه ورځ مري او ډغرې وي، د هغې کارونو لپاره خو دوی په کلونو انتظار کوي. لکه یو کروندګر چې تخم وکري نو څومره موده ور لپاره انتظار کوي. خو د دین په کارونو کې چې دوی راشي نو وایي چې بس سره باندې وپوکاو، ولیان رانه جوړ کا، او په وړومبي ورځ دا غواړي چې په عرش ورسي. حالانکه په دغه لاره کې خو نه څه زیار کړی وي، نه څه مشقت کړی وي او نه څه د ابتلا لاندې راغلی وي. فرمایي چې دا ښه یاد لري چې د خدای پاک دا قانون او آیین نه دی. دلته هره ترقي تدریجي وي او خدای پاک صرف په خبرو او صرف په دې خبرو نه خوشحالېږي چې موږ دا ووایو چې موږ مسلمانان یو یا مؤمنان یو. نو هغه دا پخپله فرمایلی دي چې احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی دا خلک دا ګمان لري چې خدای پاک به صرف په دې وینا راضي شي او دا خلک به پرېښودی شي چې هغوی دا وایي چې موږ ایمان راوړو او د دوی څه ازمیښت ونه شي. دا د خدای پاک د سنت خلاف کار دی چې څوک چا باندې څه وپوکلی شي او هغه نه دې ولې جوړ کړی شي. که د خدای پاک عمده سنت وي یا که عمده سنت وي، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې کړی وي او خپل هغه صحابیان چې هغوی نه ځارېده هغوی باندې به څه پوکلی وي، هغوی نه به یې ولیان جوړ کړي وو. هغوی به په امتحان کې نه اچول، د هغوی سرونه به نه پرې کړی کېده. خدای پاک د هغوی په باره کې به دا نو فرمایلي چې منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یعنی په دوی کې هغه خلک هم دي چې خپل قسم یې پوره کړی دی او په دوی کې هغه هم دي چې لا انتظار کوي لګیا دي. هغوی فرمایي چې دنیا چې بغیر له مشکلاتو او د محنت نه په لاس نه راځي، نو عجیبه بیوقوفه دی هغه انسان چې دین داسې حلوا ګڼي چې
په اسانه به خوړې شي، ګرمه نه وي په اسانه به خوړې شي. دا رښتیا دي چې دین آسان دی، خو هر نعمت مشقت غواړي. او اسلام خو داسې څه مشقت ایښی هم دی لکه تاسو ایښی هم نه دی. لکه تاسو که هندوانو ته وګورئ نو د هغوی چې کم جوګیان دي او کم سنیاسیان دي هغوی څه نه کوي. د چا ملاګانې ماتې شي، څوک خپل نوکونه اوږدوي. همداسې په عیسایانو کې رهبانیت و، خو اسلام خو دغه خبرې روانې دي ساتلې، بلکې د هغې تعلیم خو دا دی چې قد افلح من زکاها، یعنی هغه تن نجات بیا موندو چې خپل نفس پاک کو، یعنی چا چې د هر قسمه بدعت او فسق و فجور او نفسانی جذباتو نه ځان بیل کو خدای پاک لپاره، او د هر قسمه د نفس لذت پرېښود او د خدای پاک په لاره کې تکلیفونه مقدم کړل. نو داسې تن په حقیقت کې نجات یافته دی چې خدای پاک مقدم کی او د دنیا تکلفات پرېږدي. خدای پاک دیو کی چې مونږه هغه خلک شو چې په ځان کې عملی بدلون پیدا کوي، د رښتینولۍ د معیار اهمیت باندې پوهیږي، دین په دنیا باندې مقدم کوي. د مسیح موعود علیه السلام بیعت کې چې راشي نو صرف په خوله نه بلکې په حقیقت کې د هغوی د بعثت مقصد باندې پوهیږي او هغه پوره کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسوه حسنه باندې د روانېدو پوره کوشش کوي او د خدای پاک رضا په هر څیز باندې مقدم لري او د هغې د ترلاسه کولو کوشش کوي. خدای پاک دې موږ ته د دې توفیق وبخښي. د منځونو نه پس به یوه غایب جنازه کو چې د مکرم قاسم توري صاحب د آیوري کوسټ کې چې د سلسله مبلغ و د هغوی دوی هلته د هغه ځای مقامي اوسېدونکي وو. دوی په 15 جنوري کال 2014 وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی په کال 1986 کې احمدیت قبول کړی وو او د احمدیت قبلولو نه مخکې دوی یوه ذاتي مدرسه چلوله او چې کله دوی احمدي شو نو خپله هغه مدرسه جومات ته وړاندې کړه چې بیا وروستو په پرایمري سکول کې تبدیله کړې شوه. په کال 1990 کې دوی د آیوري کوسټ جامعه احمدیه نه د مشنري کورس چې د مربي کورس دی د معلم هغه مکمل کو. نه پس تر یوې اوږدې مودې پورې دوی په آیوري کوسټ کې تبلیغي دورې کړې وې. بې شمېره ښارونو په کلو کې دوی د احمدیت بوټي کرلی دی. دوی ته 10 کالو پورې په بسم ریجن کې د ریجنل مشنري په طور باندې د کار کولو توفیق ترلاسه شوی دی. دوی تقریبا 1 کال د اردو ژبې زده کړه کې هم تیر کړی دی او بیا تر وفاته پورې دوی په جولا ژبه کې د جمعې د خطبو ترجمو کار هم دوی جاري ساتلی وو. دوی موسی وو او د هغه ځای مبلغ دی باسط صاحب هغوی لیکي چې د خاکسار دوی سره تعارف په کال 1996 کې شوی وو او دوی د 13 کالو راهیسې د جومات د خدمت توفیق ترلاسه کولو. د جومات سره وفاداري، خلافت سره، کلام امام سره مینه او بېستومانه محنت د دوی نمایانه اوصاف و. دوی په خپل شوق اردو لیکل لوستل زده کړي و چې د مسیح اسلام تحریراتو نه نیغ په نیغه استفاده وکړي. دې لپاره دوی 2 ځل قادیان ته تللي وو چې هلته نه اردو زده کړي. واپس چې هغوی راغلو نو ډېر په شوق باندې دوی د کتابونو مطالعه کوله او په دې سلسله کې مربي صاحب وایي چې ما سره به هم اکثر په ټلیفون باندې رابطه وه. د مختلفو محاورو د ګرانو الفاظو باره کې به دوی پوښتنه کوله. د حضرت مسیح موعود علیه السلام منظوم کلام هم دوی ډېر په شوق او د عشق په جذبه به دوی ویلو او د هغې په ترجمې باندې هم د ځان پوهولو کوشش به دوی کولو. خدای پاک دوی له خوش الهاني هم بخښلی وه. نو وایي چې یو ځل د سفر دوران دوی مانه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د فارسي کلام د زده کولو فرمایش وکړ. نو ما ورته د جانو د علم فدای جمال محمد است تقریبا 15 شعرونه ترنم سره وښودل. نو چې کله وایي کم کلي ته چې موږ روان وو هلته چې ورسېدو نو په جلسې کې دوی هغه شعرونه سره د ترنم اورولي وو. بیا په جولا ژبه کې هم دوی د دې ترجمه کړې وه. د اسلام احمدیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام مهدي ظهور باره کې دوی عربي، جولا په فرانسیسي ژبه کې بې شمېره نظمونه په خپله هم لیکلي وو او په خپله ترنم سره ویلي هم وو او په خلکو کې دا ډېر مشهور شوی وو. په کال 2003 کې چې کله حضرت خلیفة المسیح رابعه وفات شو نو هلته
کومه قطبي علاقه وه هغه د باغیانو په د لاس لاندې وه او عملاً د ټول ملک نه پرېکړه شوې وه. نو هغه وخت د جومات چې کوم مخالفان وو هغوی دا د دروغو پروپاګنډه شروع کړه چې د دوی خلیفه وفات شوی دی او دی نه پس اوس د دوی جومات ختم شو. نو د هغه ځای چې کوم احمدیان وو په هغې کې ډېره ناکلاري خوره شوه. کله چې دا خبر مرکز ته راورسېدو نو قاسم تورې صاحب هلته ولېږلی شو د دغې د دروغو پروپاګنډې ختمولو لپاره. هغه ورځو کې د قطبي علاقې سفر ډېر ګران خو قاسم صاحب په بس په ټریکټر په ټرالی په موټرسایکل په خرګاړي او پیاده هم سفر کولو. ځنګلونو نه تېرېده او هغه جوماتونو ته ورسېدو او هلته یې دوباره تبلیغ وکړو په هغې علاقې کې. هغوی ته یې ویلې چې د خلافت نظام د خدای پاک په فضل قایم دی او بیا هلته د احمدیانو حوصله بلنده شوه. نو د دغې دورې په نتیجې کې د هغه ځای جوماتونو کې نوی روح پیدا شو هغه او داسې دوی ته د هغه دروغو پروپاګنډې د ختمولو توفیق ترلاسه شوی و. د تبلیغ له خاطره به دوی اکثر د یو میاشت مسلسل دورې به هم کولې او ډېر محنت کوونکي دوی انسانو خدای پاک د دوی درجات بلند کړي او د دوی نسلونو نه هم جومات سره د وفا تعلق قایم ساتلو توفیق وبخښي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.